زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی او دته مختلف قسمه سيزونه خودلی دي چې په دې لار باندې وځي، په دې لار باندې منځ او دغه د کومې لارې چې تعیین الله جل جلاله کړی دی نو هغه لارې ورته خودلی هم ده. داسې نه ده چې چاته پته نشته دی او هغه په ناپوهۍ کې په یو لاره ور روان شي، داسې به ډېر کم کېږي، بلکې اکثر کمې لارې چې د منع دي او زموږ د زندګۍ سره تعلق دی نو الله جل جلاله هغه مونږ ته واضح کړي دي هغه لارې. او بیا خاص طور باندې دی انسان ته الله جل جلاله عقل ورکړی دی، فکر سوچ زړه ورکړی دی، او دا زړه الله جل جلاله د انسان په دې جسم کې یو لوی مفتی ګرځولی دی چې کله یو انسان عمل کوي نو د خپل زړه نه تپوس کوي چې آیا دا عمل زما لپاره درست دی او که درست نه دی. نو دا د الله شان دی چې الله جل جلاله دا انسان چې کوم یو کار ناجایز نو دا انسان به مطمئن کوي نه، خود به خود ته پته لګي چې یاره په دې خبره کې زما څه شک دی او د چا نه تپوس کول غواړي. د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات، چې الله جل جلاله حرام سيزونه اغم خودلی دي، حرام سيزونه هم خودلې شوی دي، حلال سيزونه هم الله جل جلاله موږ او تاسو ته خودلی دي. د دې حرام او د حلال په منځ کې چې کوم سيزونه دي چې انسان ته پکې شک ته نو الله جل جلاله وي د دې شک سيزونه ته هم تاسو منځ دی کېږي، قریب ده چې تاسو با په ګناه کې پریوځئ. او بیا حدیث مبارک کې د دې یو مثال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د دې مثال داسې دی لکه یو شپونکی دی هغه خپلې ګډې بیزې دغسې پرېږدي او په بل یو ځای کې د دغې فصل نه چا چې کوم دی نو ګیر چاپېره یو غني یخودي دي چې دې ته څوک نه ورځي او دی ښه دغه ګډې بیزې خپلې یینې چې د دې شپول خواته ورسېدي او دی بیا هم د هغې شپول نه دا ګډې بیزې نه را دې خوا کوي نو معلومیږي دا چې قریبه ده د دې سړي نه زر لږ اخوا شي او دا ګډې بیزې چې کوم دی نو دې شپول ته ورننوځي او دا پردی فصل وکړي. دقسې انسان دی دا چې کله د دې ګناهونو نه ګیر چاپېره کېږي ورځي ورته نه خو صرف ګیر چاپېره ته کېږي نو قریبه ده چې دا انسان موقع عمومي شیطان په د باندې غالب شي او حمله پې وکړي او دا د پردی شپول چې کوم دی نو مات کړي د ګناه دا شپول مات کړي. نو الله جل جلاله هر څه واضح کړي دي، دا په چا باندې پټه پناه نه ده چې دا سیز د ما دپاره کول درست دی او که درست نه دي. د دې وجې نه چې دنیا کې انسان زندگی تیری نو خامخا هغه به د هغه اصول او ضوابطو تحت تیری کوم چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه اصحابو مونږ ته ښودلي. لکه د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې انسان مسلمان په دنیا کې کله زندگی تیری نو دته به شپږ غمونه خامخا وي، شپږ غمونه به د ده په ژوند کې خامخا وي. که چېرې دغه شپږ غمونه د دې انسان ژوند ته نه راځي نو دا انسان کامل مؤمن نه دی، د دې غم هم پیدا وي. بعضې وخت کې مونږ وایو غم دی که نه او غم دی او ډېر خطرناک شی دی، خو نه الله چې څه پیدا کړي دي نو هغه د فایدې نه خالي نه دي. دا غم هم د انسان دپاره ډېر فایدهمند څیز دی. د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم متعلق راځي متواصل الاحزان، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با داسې و چې هر وخت کې به ورسره یو غم ورسره یو فکر شان به ورسره او دغه فکر به حضور صلی الله علیه وسلم دغه غم به حضور صلی الله علیه وسلم د دنې نه خوړه. هغه غم د څه هغه د امت غم، هغه زما او ستا غم
هغه زما استاد ګناهګارانو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم امت ته ګناهګاران دي دا غم نیکان خلق خو اسی جنت ته ځي خو فکر او سوچ چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاو نو هغه به زما استاد په شان د ګناهګارانو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متواصل الاحزان هغه مسلسل په یو فکر کې په یو غم کې پروت او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي چې هغه به هم په یو غم کې پروت او داسې غم به چاته تاسو کې جی ولې غم کې پروت پراته مسلسل تاسو یو فکر یو غم یو سوچ هغه ورته وی یا لیتنی مثل هذه التبنا اے کاش ز د سیناسو په مکه باندې یو ورکوټیشن د بوس یو څه وته وي معمولی غونډه کې یو بوسه پرتا و هغه راوغسته یا لیتنی مثل هذه التبنا اے کاش ز د دې بوسې په شانته وینې څومره بخوي ولې جی د دې غم او د دې فکر د وجنه چې سبا د الله جل جلاله په در کې ز پیش شمه او زما د اعمال او زما د ژوند تاسو یې څه جواب ورکړي او چې دغه یو بوسوي او بو کې استبایدلې او خبره نه ختمه شوه یا په بل موقع باندې دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څومره ګوره لوی شان ول خدای ورکړي یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله جل جلاله خټه را واغسته چې کله زما وجود پیدا کا نو زما وجود د یوې خټې نه جوړ ک او بیا ته لګه غونډه کې خټه پاتې شو چې لګه شان خټه دې پاتې شو نو د اغه لګه خټه نه د نیمه خټه نه حضرت ابوبکر صدیق جوړ کو او د نیمه خټه نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دومره لوی نسبت ته د پیغمبر سره چې د کومه خټه نه پیغمبر جوړ شوی دی د اقی خټه نه د پیغمبر د پاتې شوی خټه نه څوک جوړ شوی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو فکر او غم سره څومره چې په یو موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایا یا لیتنی هذه الطیره اے کاش چې زه یو مرغۍ وې بس د یو بوټي نه الوته په بل بوټي کې ناشته نه چا په ما باندې غرس کوله او نه چا ما په چا باندې غرس کوله یو وخت راغله او زه د دنیا نه بس دغه شیتلې وې نه دا چا حساب کوله او نه ما د چا سره حساب دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څومره لوی هستی ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب کچری زمانه بعد نبی راتله هغه عمر رضی الله تعالی عنہ اوس ګورا عمر رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند نه بعد د نبوت لوی درجه کچری میراوي دین هغه ورته ورکي دا غي باوجود د عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی کثیر البکاء عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات جړیدون کې انسان هر وخت کې به جړل بلکې محدثین لیکلي دي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بدومره جړل چې باقاعده تور باندې داغه په مخ مبارک کې د اوخ کولاري جوړ شوی د لری نه پته لګیدا چې دا کرخه کوم راغلي د دوانو سترګونه دا کرخه د اوخ کو کرخه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی غم او فکر بدومره ور سره کله نا کله بلال مسجد کې وکیناسته ولګیره مبارک به ونی ولا او جلل به الله جل جلاله ز په خپل دې کمزور ما زما اعمال دا اسن دي خو زه صرف تا د دې خپل ګيري واسطه در کوم چې د دې سپینو دکو خیال وساته او د قیامت پورې ما چا په شرمنده دا د علی رضی الله تعالی عنہ غم دا غم ډیر خشه دی خو چې د چا سره یي د دیو جنا عثمان رضی الله تعالی عنہ ارشاد او فرمایل چې انسان په دنیا کې ژوند تیری یو مؤمن نو د سره به خامخا شپږ غمونه ور سره کله شپږ غمونه ور سره نه نو دا انسان کامل مؤمن نشي جوړیږي یو غم به د دې سړی سره دا ور سره چې اسنه زما اهل عیال زما اولاد ما په فتنه کې وانه زما کور والا زما بچی نارینا او زنانا اوی زما په کور کې چې زمانه لاندې څومره خلق دی د دیو د وجنا زه د الله جل جلاله د یاد نه غافل نشم لا تلهکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر الله چې اسنه د دغه خپل کشرانو د وجه نه زه هلاک نشم دا غم به د سره هر وخت ور سره په ژوند هغه څنګه هغه به داسې غم ور سره چې اسنه زما ګټه وټه دا د حرامو نه نشي زه یو حرام کار ته لاس وانه چوم زه خپل خپې یو حرام طرف ته بونه زما زه خپل لاسونه په حرام سیز باندې ونه لګوم زه خپل سترګې د حرامو مال اغستلو لپاره استعمال نکم چې سبا د قیامت په ورځ دغه بچوله چې کوم رزق ما راوړی هغه حرامي ما تمیز نه کړي د حلال او د حرامو او د دغه وجه نه چې کوم دینو جهنم ته گزار نشي دا غم به د سره ور سره او دا غم دا سره د انسان سره چې کله داسې غم ور سره شي نو د انسان د واده نه بعد چې کوم ژوند تیریږي نو یاد ساته د مسافر ورونو نه د دې اندازه خکېږي دا غو ته د خبره ښه احساس چې هغه کله مسافرای لذي یا کله یو کار کوي نو دا هغه په زړه کې او په فکر کې دا خبره راځي چې راځه دا څه غټم نو د خپل بچو لګ زه خو یوازې سړی ما چرته به خیرات ته لاړ شم چرته به چا واده له لاړ شم چرته به ځان له وګټم معمولی غونډه کې ژوند بتیر خو چې زما بچی په سهولت باندې شي زما اولاد زما اهل و عیال په کور کې چې کوم کم بد زما هغه بهترینه ژوندۍ تیر کینو د مسافر او یا د هغه سړی چې کوم مزدوري کوي اولنې فکر د غټنې چې کوم راځي نو هغه د خپل اهل و عیال بار نو د دغه غټنې په صورت کې وته دا سوچ کې چې زه خوړم خو اسنه که زه نوکر ما نو زه خپل نوکری په بهترینی طریقې سره نه سر انجام کوم دا خو زه حلال مال وړم او که حرام مال وړم که زه مزدور ما نو زه دا خپل مزدوری حلال وړم او که حرام وړم که زه بل یو کار کوم ډرایور ما او زه دکاندار ما او زه هر طبقه سره تعلق ساتم زه ځان ته وګورم چې دا کوم څه جوړم دا حلال دی او که حرام نو اولنې غم به د سره دا ور سره چې د خپل اهل و عیال د وجه نه اسنه ز په نقصان کې پریوي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي دغه خلکو د مثالونو زکه پیش کوم چې په دنیا کې دغه خلکو بشان خلق نه دی پیدا شوی امتیان د صحابه کرامو بشان نه دی پیدا شوی په دنیا کې ډېر لوړه مرتبه ورته الله جل جلاله ورکړي نن بعضی خلک هغه چې کم دینو په دغه علماء کرامو په دغه صحابه کرامو بصیره دی بده او دا خبره ذکر کوي صحابه کرام معیار حق نه دي الله جل جلاله هغه معیار نه دی ورکړی دیوتا چې د هغه د وجنه هر یو کس دغه اقتدا وکړي دا ډیره غلطه خبره ده صحابه کرام داسې پاکي هستي وي کچری څه ګناتی سرزت شوی ده نو الله جل جلاله په قران کې ویلي دي رضی الله عنهم ورضوان ذتی راضی او زمانه دی راضی دومره لوی مرتبه ورته الله جل جلاله د پیغمبر دغه نسبت ته وجنه ورکړي نو صحابه کرام حضرت عمر فاروق او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی چې ورځ چې کله د امیرو او کومه تنخواه به غستنو خزي ورته وی چې یاره زما دسی خوګو سيزونو ته زړه کیږي کته مناسب غنینو د دې بیت المال نصر راوړه چې څه خواګه سو خرو الوا او خوګ سيزو ورته وینا نشم راوړه وجه دا ده چې زکه مشرم نو زبد د خپل معاشري او زما د اقتدار لاندې چې څومره افراد دي دا غو کمزوري سړی ته وګورم آیا په زما د لاندې چې څومره خلک ته دیو ټول الوا او خوک شیخ وړې شي او کني شي پړ که وړې شي نو زه براوړم کنه شي وړې نو نشم راوړې دا زما لپاره درست دی خزي ورته یو ټیک وخت تیر شونو سموقه باندې د خزي په پلیټ کې سره اغستې دی او خاص خوراکي چې کم دین راجمع کړي دې تاسو توجه دې خو غواړم دې تاسو کوي خزي دا خوراک چاره لګلې دې چرته نه راځي هغه ورته نه دا داسې طریقه کار و چې
زه تا چې به کومه تنخواه راوړه کور ته نو تا به مال راکوله ما به جمع کوله د میاشتې چې څومره خرچه و نو هغه به تې ما ایسته باقي لږه غونته کې تې ما د ورځې به جدا کوله تر دې حده پورې چې په دې میاشت کې مې لږ غونته کې ستا د تنخواه نه څه څیز جدا که او په هغې باندې دا خوږه ما واغسته او اوس مې تا ته پیش کړې ستا د حق تنخواه نه مې جدا کړې ده او ګزاره م کړې ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایا ګوره معلومیږي دا چې زما دا تنخواه چې ما ته زه د بیت المال نه کومه اخلمه دا جوړې زیاته ده که زیاته نه وې نو تا به تې جدا کولی نه لہذا اډر جاری کړ چې د نن نه بعد زما کومه تنخواه راځي نو تا چې څومره کټوتي به کوله او ځان صبر جدا یې خوده اډر دا جاری شو چې دغه تنخواه به ماته نه میلاوي اسې نه سبا د قیامت په ورځ د دې ښځې او د بچو د وجې نه الله جل جلاله زمانه تپوس ونه کړي چې په معاشره کې یو کمزوري سړي الوا نه شو خوړی خوږ څیز نه شو خوړی او تا چې کوم دی نو څنګه هغه څیز خوړ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د څه جنگ کې فتح وشو او د هغه ملک عطر وړیر مشهورونو هغه په غنیمت کې رااله چې کله مخې ته پیش کړی شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تخپل خزي وی خوخه دینه ده چې زه دا سعادت حاصل کوم او په دې غریبانو باندې دا اتر زه تقسیم کوم عمر فاروق ورته نه بالکل مې خوخه نه وی ولې ته ما اعتماد نه کې دغه د امیر المؤمنین خزایما داغه بیبیما وینا اعتماد مشته ده خدا خبره نه خوخوما چې ته کله دا بالټه را اړې او په غریبانو باندې دا اتر تقسیمه او کم بوی د دینه خيجي او هغه بوی ستا پوزې تلال شي او سبا د قیامت فورز الله جل جلاله ما راونی سي ما ته وای چې ستا خزي هغه بوی راخکو دو کوم چې د غریبانو د اترونو بوی بس اندازه ولګاو چې دومره احتیاط د خپل اهل او عیال متعلق کول دا څومره لوی سینه غواړي دا څومره لوی جذبات غواړي زمونږ معاشره زمونږ دا ملک دا مکمل په ډډه پروت څوک د سر نه ترس نه کوي هر یو راځي او د یو بل نه سیوای هر یو هړپ کوي او د خدای شان دی په مونږ کې هم داسې هیڅ نشته دی چې چرته کې د خپل حق تپوس وکړو چانه چې لکه دا څه روان دي 800 او په 1500 او په 1000 روپۍ مزدورۍ باندې خو کوم دی نو زه به ځان ساتم که اهل و عیال به ساتم بچي به ساتم او څه به کوم هسې د دې تپوس به د چا نه کېږي دا به د دې حکمرانانو نه کېږي نه ما ته مخکې ورځو کې یو ماشوم چې کوم دی نو ما دا طبیعت دي نری غوندې کېدی یو ماشوم ما ولید نو ما وی راځه زما سره دغه میان وخوره چې راغی زما خواله په هوټل کې ما زما سره میان وخوره چې زما خواله راغی نو ما ته وی ما له میان خوراک چل نه راځي زه ډېر سخت خفه شوم ما ولې ما تر اوسه میان نه دي خوړلي ما ولې زما ابا نشته زما ابا نشته دی پلار مې نشته دی زه د دې وجې نه د میانو چل مال نه راځي ډېر سخت خفه شوم روټۍ مې هم پرېښودله او زړه کې مې دا خبره وساتله چې د قیامت په ورځ به ولې د دې یو څیز تپوس نه کړي د دې یو څیز مخامختیا به د الله جل جلاله سره نه کړي چې زه د څنګه زندګي تېروم او زما دغه یتیم ماشوم د څنګه زندګي تېروي
دی ولې په کوڅو کې ګرځي، دی ولې خیرات غواړي، دی ولې چې کوم دی نو دومره لا دی د ده د سبق وخت دی، د ده د پیار او مینې او شفقت وخت دی، دی ولې چې کوم دی نو په هوټلو کې ګرځي او لاس غوړی. دغه سرتور او دغه کونډه زنانه دا ولې د کور نه مجبوره ده راوځي او دی په دوکانونو کې ګرځي. د دې ټولو څیزونو تپوس به کېږي او زما نه به هم کېږي او ستاسو نه به هم کېږي او د دې غټو غټو مګرمچانو نه به هم کېږي. د دې یو څیز به هر حال نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه دغه خبره ارشاد او فرمایله چې خامخا به دا غمونه د انسان سره اله به د کامل مؤمن. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمونږ د پاره رول ماډل دی. ګوره په هر طبقه کې که ته کار کې، که زه استاد یم او که زه ملا یم او زه په یو طبقه کې یم، که ته دوکاندار او چوکیدار او ته چرته کې ډرایور او یا د بلې طبقې سره تعلق ساتي، نو یاد ساته ستا سره چې کوم اتارټیز دي، ستا سره چې کوم فورسز دي او ستا سره د انډر لاندې چې کوم څیزونه دي ستا نه به د هغې تپوس کېږي. ګوره یاد ساته دې خبرې ته خو زما توجه شته دی چې پلان کې داسې دی او داسې دی او داسې دی، خو په دې خپل ګریوان کې ما کتلي دي چې زه خو هم وزیر اعظم یم، زه خو هم مشر یم، زما لاندې خو هم یو طبقه کار کوي، ما د هغو سره کم حالت کړی دی، زما پوزیشن څنګه دی، که په څه څیزونو باندې زما قبضه ده د هغې استعمال زه درست کوم او که نه کوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ علی رضی الله تعالی عنہ خواله ورغی، په خپل دفتر کې ناست دی، دفتر به مسجد نبوي و هغه وخت ناست دی، په یو ګټ کې د خلکو مسلې اوري، شپه د تیاره ده. علی رضی الله تعالی عنہ ورغی، دته ډیوه لګېدلې ده. علی رضی الله تعالی عنہ ته وی علی دا راته ووایه چې په خپل کار ذاتي کار باندې راغلی که نه د حکومت څه په کار باندې راغلی، څه کار له راغلی؟ وی نه چې زه خو ذاتي کار له راغلی یم. فورا یې ګوته وروړه او ډیوه یې مړه کړه. وی چې ذاتي کار له راغلی زما دپاره دا جایز نه دی چې د حکومت ډیوه تا ته بله کړم، زه به دا ډیوه مړه کوم، هسې نه چې ستا ذاتي کار یې او د هغې دپاره د حکومت پیسې خرج شي. نو دومره به هغه خلکو د خپل ځان او د خپل اهل و عیال چې هسې نه سبا د دې د وجې نه الله ما راونیسي د دې خیال به یې ساتي. نو اولنی څیز دا چې د خپل ځان د وجې نه، د خپل اهل و عیال د وجې نه، د اولاد او د ښځې د وجې نه هسې نه زه د الله جل جلاله د ذکر نه غافله شم. دا غم به ستا سره در سره. دویم غم به ستا سره در سره چې د دنیا د وجې نه هسې نه زه غافله شم. د دنیا د غافلېدو څه مطلب دی؟ د دنیا د غافلېدو دا مطلب دی چې یاره زه خو اراده مې کړې ده مونځ به شروع کومه، اراده مې کړې ده مونځ به شروع کومه، خو چې کله د سعودي عرب ته لاړ شم او عمره مې وکړه یا مې حج وکړ، نو په حج کې او په عمره کې چې مې کومه ګیره پرېښوده او دقه به پرېږدم. دا د دنیا د وجې نه ته غافله شو. تا دا سوچ ونه که چې د خدای بنده تا د الله سره لیکل کړي دي چې ته به عمرې لځې، یا تا د الله سره دا وعده کړې ده چې زه به واده کوم او د واده نه بعد به ګیره پرېږدم. تا له به څوک جینۍ درکوي، تا د الله سره دا وعده کړې ده، تا د الله سره دا وعده کړې ده چې ته به دا دویم قدم اوچتې. د یو کس متعلق لیکلي دي، یو بزرګ خو زه داسې ګش کې تلمه د هغه خواله ورغلم، ما ورته وویل چې صاحبه ته مهرباني وکړه، 90 سال عمر دی د دغې بابا چې د چا خواله زه ورغلی. ما ورته وویل صاحبه ته مهرباني وکړه مونځ شروع کړه، که تا له مونځ نه درځي مونږ به درته زده کړو، زمونږ سره لاړ شه جومات ته، زه به دې بوځمه، په لاسو کې به دې بوځمه. نه جي مونځ به شروع کوم، خو یو عهد مې د ځان سره کړی دی، اراده مې دا کړې ده چې فلحال زما په دې ګوټنو کې درد دی، زما په دې زنګونانو درد دی، چې کله زما دا درد ښه شي نو زه به مونځ شروع کوم. اوس اندازه ولګوه د یو سړي
لسکم سل کاله عمر دی خو هغه په دې تمه باندې ناست دی چې زما زنګونان به ښه کېږي او زه به مونځ شروع کوم. ای د خدای بنده په دې تمه مه کښېنه چې زه به زنګونان به زما ښه کېږي، په دې تمه کښېنه چې سبا زه قبر ته ځم. د یو بل بابا خواله ورلو چې څنګه ورلو نو هغه هم دقه شان عمر دی، په غېږه کې ورسره یو ماشوم دی. ما ورته وی چې صاحب ته مونځ شروع کړه. ما ته یې څه وی؟ ما ته یې وی چې پیر صاحب مونځ به شروع کړم، خو اراده مې دا کړې ده چې زما سره زما دا کوم وسې را سره دی دا به خدای غټی، دا به زه په مدرسه کې داخلوم او دا به حافظ قرآن جوړیږي او دی چې کله تراویح کوي نو اولنی مونځ به د تراویح زه به د پسې کوم. اوس دا سوچ نشته دی چې یاره دا غټیږي او که نه غټیږي، دا حافظ قرآن جوړیږي او که نه جوړیږي، دی څوک مصلي ته مخکې کوي او که نه. او ته چې 90 سال عمر دی ته د دې ځای نه پاسېدی شي او که نه. نو الله جل جلاله ارشاد فرمایه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دا ژوند د دنیا دا غرور دا دوکه ده، دا دوکه به تا ته داسې یو شی دلیل در مخې ته کتاب وایي چې ده خو حد کړی دی یار، حالانکې حقیقت کې به د هغې نتیجه صفر وي. دویم څیز حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ارشاد وفرمایه چې دا غم به ستاسې در سره چې هسې نه دنیا او په دې دنیا کې چې دا کومې پړقا ده، دا کوم رونق دی، دا کوم چې کوم دی نو چمک دمک دی، د دې د وجې نه چې کوم دی نو زه خراب نشم، زه هلاک نشم. دریم غم به ستا سره در سره وي چې هسې نه شیطان زما اعمال برباد نه کړي، شیطان زما اعمال برباد نه کړي. ورونو زه تاسو ته یو خبره کوم او ډېره اهمه خبره ده، ګورئ واورئ په غور سره. نیکي کول دا په خپل ځای باندې کمال دی، دا الله جل جلاله د طرف نه یو توفیق دی، خو لیکن دا توفیق ګورئ د کمال حد ته نه دی رسېدلی. نیکي خو هر څوک کولی شي، دا نیکۍ خو دا انجیوز والا هم کوي، خلکو له هسپتالونه جوړوي، سکولونه جوړوي، والي جوړوي، دانګې جوړوي، د غریبانو سره مدد کوي، د یتیمانو رنډو کونډو خیال ساتي، خو هغې اوس کمال وکړه؟ د هغوی دپاره به دې کې څه فایده پاتې شو؟ په آخرت کې پاتې نه شوله. نیکي کول لهذا معلومه شوه ده چې دا څه کمال نه دی تر هغه وخته پورې چې ستا سره دا فکر نه در سره چې هسې نه ما کومه نیکي وکړه دا مې شیطان برباده نه کړي. د شیطان کوشش صحیح په دریو حربو سره به تا خرابوي. اولنۍ حربه به دا استعمالوي، چال او طریقه به دا استعمالوي چې دا سړی زه د دې نیک عمل نه وروسته کومه، لکه نن یې مه کوه خیر دی سبا به یې وکړي، بله ورځ به یې وکړي، دا اوس ضروري نه ده. که اوس نه قضا به یې راوګرځي، په دوکان کې کښېنه ګاهک را روان دی، لږ صبر وکړه، بیا نه دا ګاهک بل لځي، لږ صبر پرې وکړه، وروسته به دا لمونځ وکړي. دا زکات مه ورکوه مړه، لږ صبر وکړه چې ګېډه ښه ډکه شي نو د هغې نه بعد به یې ورکړي. دا صدقه مه کوه، د دې ماشوم تپوس مه کوه، د دې ماشوم تربیت مه کوه، مړه ورېږه خیر دی ماشوم دی لا غټ به شي، وروسته به یې چې کوم دی نو تربیت وکړي، پوه به شي. دا قسمه خبرې به شیطان تا ته رامخې ته کوي، د دې د وجې نه به شیطان د عمل نه تا لرې کوي، ستا اعمال به بربادوي. دویمه حربه به څه استعمالوي؟ دویمه حربه به شیطان دا استعمالوي چې تا ته په دې کار کې وسوسه پیدا کړي. تلاوت ته کښېناستې فوراً به دې ذهن ته دا اچوي چې یاره مړه اودس پر یا صحیح کړی یا نه، او مړه دا تلاوت مه کوه. پوه شوې؟ خلک به راته اوس وایي چې ځان یې څه چې کوم دی نو شیخو جوړ کړی دی او ناست دی او تلاوتونه کوي. دا صدقه مه ورکوه، پلانکې به وایي چې دا څه چې کوم دی نو ځان خلکو ته ښایي. دا لاره واله مه جوړوه، د دې پلانکي سړي خدمت مه کوه، خوش اخلاقي مه کوه، خلک به وایي چې د ځان یې په زور معقولي جوړ کړی. دا قسمه خبرې به ستا ذهن ته در اچوي شیطان، په دې باندې به ستا اعمال بربادوي. او چې د دې دواړو حربو استعمال شیطان ونه کړي او په تا باندې څه اثر ونه کړي دغه، نو اخیره کې چې ته عمل وکړي ښه برابر کړي، د هغې نه بعد به هغه یو حربه استعمالوي چې د هغې نه ډېر کم خلک بچ کېږي. هغه حربه دا ده چې وایي دا کم عمل یې کړی دی، ډېر روغ موټ عمل یې کړی دی، خو دا ورله بربادوم. تا ته به وایي چې د دې پلانکي سړي غیبت وکړه.
تا ته وایي چې د پلانکي سړي سره ضد وکړه او حسد وکړه چې حسد دې وکړه بغض کینه دې وساتله نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ستا د حسد بغض کینه دشمنی دا د ستا د نیک اعمال دسی خوري لکه وچ لرګي او ورته ورته کی او بالکل دوله پاتې ستا اعمال څه شو ختم شو لہذا معلومه دا شو چې ګوره جمعه تراتل منځ کول صدقه ور کول یا نیک عمل کول دا د کمال انتها نه ده بلکې دا روح ساتل او د ځان سره آخرت توړل کمال دا دی کمال دا دی چې دا ته محفوظ وساتي دا برباد نه کی دا په دکلاوه باندې دا په خلکو باندې ځان ته خودلو باندې چې ماته د غټ سړی خلک وای په دې باندې دا برباد نه کی بلکې دا محفوظ د ځان سره وساتي او دا آخرت تویسی او التکل الله جل جلاله بدی اجر دی کمال دا دی ګوره یاد ساتئ نو دویمه خبره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ارشاد او فرمایله چې تاسو د شیطان نزان وساتئ دا غم بس تاسو در سره چې شیطان می برباد نه ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وخت مختصر دی او مختصر ته ذکر کوم بل یو غم بس تاسو سره در سره چې اسنه زما آخری خاتمه چې کم دینو په ایمان باندې ونشي دا غم بس تاسو در سره د امام احمد رحمه الله چې کله ځنکدن شروع شونه یو ټکی به وی لا 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 چې کله وفات شونه چاته تاسو که خوب کی ولي وې سه به تاسو ځنکدن کې صرف لا اله لا وی لا وی لا وی دا څه وجه هغه ورته یو عجیب جمله ارشاد او فرمایله وې سه به چې کله وفات کېدم نو په دغه ټیم کې شیطان زما خواله را او ماته وی چې یرا احمد د دنیا نه دغه لاړې او د ایمان سره لاړې کنه راګیرولې مې او بی ایمانه مې د دنیا نه بوتلې په دې ځنکدن کې ماته وی ما په زړه کې شک و ما ته وی چې نه لا وسنه تر دې حد پورې لا مې ورته وی چې زمانه ځنکدن هغه اخیری سلګي چې کوم نه زما ختمه شوی نه شیطان پتا پسې په ما پسې دي سره لګېدلې ده تر آخري وخت پورې دا شیطان را سره ده امام رازی رحمه الله متعلق رازی یو ورځ چې کوم چې ځنکدن شروع شونو شیطان ولا راغی د یو عالم په شکل کې دلایل وته وی زه خدای نه منم شیطان ورته وی امام رازی به ورته دلیل وی بیا د تر دې حد پورې چې یو کم سل دلایل ورته شیطان د الله جل جلاله په نکیدو باندې وی چې الله نشته دی نعوذ بالله او امام رازی ورته په کېدو باندې وی چې الله ایگزیسټ کوي شته دی موجود دی خبره پوهیږئ کنه بیا چې کله اخیری سلګي و نو مضبوط دلیل ورته چاوي شیطان ورته وی د الله جل جلاله په نکیدو باندې امام رازی ورته اخیری ټکی سوي وی زی بغیر د دلیل منم چې الله جل جلاله موجود دی او یک یوازې دی د قټکه چې څنګه وی لا اله الا الله محمد رسول الله د دنیا نو شیطان په ما پسې د اخیری سلګي پورې رارسېدلې دی لہذا دا غم بس تاسو در سره چې اسنه شیطان په اخیره کې چې کوم دینو ما د کلمې نه وانه او ما دا خراب نه کی الله جل جلاله دی دغه غمونه زموږ سره هم را سره کی او الله جل جلاله دی دا څومره سماوي او المال بیا تاسو له د عمل کولو توفیق دارا کی یو خبره مختصر عرض کوم چې دا حالات چې کوم دینو د شي راغلي دي چې کله غل راوتی دي او کله د انسانانو په شکل کې سړي خوار راوتی دي نو د ځان حفاظت پکار دی هر قسمه حفاظت پکار دی روحانی حفاظت هم پکار دی او جسمانی حفاظت هم پکار دی اوس اندازه ولګوي د قماشوم الکو د دریو د سلورو کالو ماشوم په دې باندې چا څه کول خو هوس او د انسان هغه غیرت دومره مړ شوی دی چې دا انسان ته نه ښکاري چې زه څه کوم ګاډي والے ری یا چا وجلې دی که ارس شوی دی خو د انسان غلطي خو ده کنه د انسانیت هغه جنازه خو وته ده کنه تاسو په خدمت کې عرض ده چې د خپل ماشومان باندې لک کنټرول وکړي غل خو موږ رانیوي نشو څوک پیژندې نشو زموږ سره هر بدا پاتې ده چې د خپل ماشومان لک حفاظت وکړي
د مدرسې د چټۍ ټیم هم معلوم کوي، د مدرسې ته د راتلو ټیم هم معلوم کوي، سکول ته د تلو ټیم هم معلوم کوي، مدرسې سکول ته د راتلو ټیم هم معلوم کوي. او دا معصوم د کور نه یو سکند له بار مه پرېږدئ، ای راټیټ پې کوي، دا ستاسو نه شوی دی، په ده باندې راټیټ کوي، که وړوکی دی او که غټ دی. دا راټیټ چې څنګه ټیم ختمیږي هلکه ته چېرته وي 1 منټ لیټ شو، ستا د راتلو دا ټیم دی، ته په لاره کې په کوڅه کې په واله کې نه ودرېږي، ته به د ناشنا سړي سره نه ځې، ته به د ناشنا سړي د لاس نه خوراک نه اخلي، ته به په زول نه ګرځې. دا ټولې خبرې چې کوم دی نو د ماشوم د تربیت سره تعلق ساتي. وجه دا ده چې موږ په خپلو ماشومانو باندې کنټرول پرېښودی دی، د دې وجې نه چې کوم دی نو اوارهګردي ده، چې چا څه وکړو د چا څه وشو، بیا چې کوم دی نو وروسته موږ لاسونه مروړو. الله جل جلاله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب